یاره جی زمونږ استاد یو پنځم اعتراض هم لري. هغوی وایي چې څلور مذهبو د عقیده ده چې قبر مبارک سره پیغمبر علیه السلام په خپله درود اوري او وایي چې په دې باندې ډېر روایتونه موجود دي. د دې باوجود د دې روایتونو باوجود بیا یې هم پنځپیریان نه مني. ستا استاز په هره خبره کې د څلورو مذهبونو نه لاندې خبره نه کوي. زما خو خیال دا دی چې ستا اصل کې غټې خبرې اکثر د پاره واړه خلک کوي. غټ خلک غټې خبرې نه کوي. زما دا ګمان اوس هم نشته چې ستا استاز به دومره غټه خبره کړي. دا کیدای شي ستاسو د طالبانو څخه ډکوسلۍ اسې ما پې ستړی کوی او غږوی مې. قبر مبارک سره نږدې اورېدلو متعلق صرف یو روایت دی په ذخیره د احادیثو کې. روایت په حقیقت کې یکی یو دی، الفاظ اگرچه مختلف راغلی دي. مرکزی روایت دی عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا ابلغته. روایت داسې دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې څوک زما قبر په خوا کې درود ووایي نو زه اورم په خپله، او څوک چې لرې نه ووایي نو د فرشتو په ذریعې باندې ما ته رسولی کېږي. اول خبره خو دا چې د څلورو مذهبونو علما د دې متعلق څه لیکي زه به دا تاسو ته بیان کړم چې دا کمې حوالې در کوم. دا به نه د روس وي، نه به د برطانیې وي، نه به د امریکې وي، دا به د مسلمانانو د کتابونو حوالې وي او څلورو مذهبونو والا به همدغه وایي چې دا روایت ضعیف دی، دا خبره کمزورې ده. دا موږ پنځپیریان نه وایو، دا د ټول امت علما وایي. خو صرف خبره دومره ده چې مولا کی دوړ مسجد تک ستا استاز یا تا زمنګ د خلې نه به دې چېرته اورېدلي وي یا به دې چېرته زمنګ کتاب کې لیدلي وي، نو ته وایې چې که دا دوی وایي. نه دا ټوله دنیا وایي. نو ټولو نه اول دا روایت چې کم دوی پیش کوي وایي چې ګڼه حدیث پیش ته. ګڼه حدیث بالکل نشته. الله دې تا ته او ستا استاز ته ښکلې مطالعه نصیب کي او الله دې علم درته نصیب کي چې بېدبي دې رانه ونه شي. دا روایت په مشکات شریف کې 87 نمبر صفحې باندې ده، خو مشکات ناقل دی د بیهقي نه. مشکات دا روایت د امام بیهقي نه نقل کړی دی. امام بیهقي په شعب الایمان کې ذکر کړی دی او د دې روایت 3 سندونه دي په ټوله دنیا کې وروره. نمبر 1 یو سند دی عقیلی عن احمد بن ابراهیم بن ملحان عن العلاء بن عمر الحنفي عن محمد بن مروان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. دویم روایت سند تبرانی ده، آگے کی هم علا تبرانی علا بن عمر الحنفي عن محمد بن مروان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. او دریم سند ابو شیخ ذکر کرده عن عبد الرحمن بن احمد الاعرج عن الحسين بن صباح عن ابي معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره. هر سند متن الفاظ د دویم د متن د الفاظونه مختلف دي. زبې څه تشریح درته کوم، خو د هر یو متن د بل متن نه مختلف دي، الفاظ پکې جدا جدا دي، لہذا متنن دا روایت مضطرب ده. یعنی رښتیا خبره چې وي هغه یو شی وي، دروغ چې وي هغه کله په یو الفاظ وي کله په بل ګډوډي، لہذا دا متنن مضطرب ده. دا روایت مشکات په 87 نمبر صفحې کې چې نقل کړی دی. دینا علاوه دا ابن قیم په جلاء الافهام صفحه 19 کې هم دا روایت موجود ده. خو چې ابن قیم کوم ځای کې نقل کړی دی، تاسو مولیان چې کله د حیات یا په نورو مسلو کې ونخلی نو د احناف حواله خو ورسره شته نه، کړشي منډه وکړي ابن قیم کتاب الروح ته
خو چې کله د دوی خلاف حواله د ابن قیم موجوده وي بیا یې نه مني. نو دا جلاء الافهام صفحه 19 کې ابن قیم دا روایت نقل کړی دی او بیا یې لیکلی دي هذا الحدیث غریب جدا. هغه په خپله دې ته اشاره کړې ده چې دا ډېر کمزوری روایت دی. نو دا درې واړو سندونو لږ حال واوره چې د ټول امت علما د څلورو مذهبونو علما څه وایي. اول دوه سندونو کې محمد ابن مروان سدي الصغیر یو راوی دی. دا د اتمې طبقې راوی دی. محدثینو د محمد ابن مروان سدي صغیر ته کذاب دروغجن او منګړتو روایاتو جوړونکی ویلی دی چې دا کذاب دی وضاع دی متروک الحدیث دی. وګوره تهذیب الکمال جلد 9 صفحہ نمبر 315 راوی نمبر 6229. تہذیب و تہذیب جلد 9 صفحہ نمبر 436. تاریخ بخاری الصغیر جلد 2 صفحہ نمبر 246. الجرح و تعدیل جلد 8 صفحہ نمبر 364. میزان الاعتدال جلد 4 صفحہ 32. لسان المیزان جلد 7 صفحہ نمبر 375. تاریخ بغداد جلد 3 صفحہ نمبر 291. التاریخ لابن معین جلد 3 صفحہ نمبر 537. الانصاب جلد 7 صفحہ نمبر 110. جامع الرموز جلد 2 صفحہ نمبر 190. الطبقات الکبرى د ابن سعد جلد 6 صفحہ نمبر 368. تاریخ الاسلام جلد 6 صفحہ نمبر 284. د ټولو علماو لیکلي دي چې د دغو روایت په دوو سندونو کې محمد ابن مروان سدي صغیر دا ضعیف دی دروغجن دی متروک الحدیث دی. د ده روایتونه نشي اغسته او د ده روایتونه داسې خلق قبلی لکه څنګه چې دی پرېښودلی شوی دی لکه څرنګه چې دی دروغجن دی لکه څرنګه چې دی وضاع دی همدارنګې د ده روایت به هغه سړی اخلي چې یا تی خبر نه وي یا د همده په شانته وي. خیر بهرحال علماو پسې بدې ردې راځي ویل نه دي په کار به هر صورت چا هم چې پې پوه شوي دي هغوی منلی نه دی خو چې څوک پې نه دي پوه شوي اګرم نه دي عاجز. بیا د دغه محمد ابن مروان سدي صغیر چې د دومره ډېر د څلورو مذهبونو کتابونو ورته ضعیف او دروغجن او متروک او منګړت ویلی دی. د ده یو استاز دی الاعمش دا په درې واړو سندونو کې موجود دی. ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه طبقات المدلسین صفحه 43 کې دا مدلس ذکر کړی دی دوکه‌باز چې هغه دوکه کوي په سند کې. تقریب التهذیب صفحه نمبر 136 هم کتلی شي. دا راوی مدلس دی او روایت یې په عن سره کړی دی او د ده تدلیس هم قبول نه دی. دا بهانه څوک ونه کړي چې یاره جي د بعضې خلکو تدلیس قبولي د ده تدلیس قبول نه دی. وی ګوره کفایات صفحه نمبر 483 484. تاریخ الصغیر د امام بخاری صفحه 70. نووی شرح د مسلم جلد 1 صفحه 72. فتح الملهم جلد 1 صفحه 158. نیل الاوتار جلد 3 صفحه نمبر 27. په دې ټولو کتابونو کې لیکلي دي چې دا مدلس دی روایت یې په عن سره دی او تدلیسي قبول نه دی. دریم سند کې الحسین بن صباح یو راوي دی چې هغه مکمل مجهول العین دی په دې علما پوهیږي. هیڅ یو کتاب کې د الحسین بن صباح نوم نشته. مخالفین هم دا خبره تسلیم کړې ده چې دا سړی مجهول العین دی. که نیو دي ښایي په یو کتاب کې چې د موږ کتابونو حواله ورکوو داسې د دروغو نه چې یاره جي نیلوي صاحب په پلني صفحه کې لیکلي دي دا خو د دروغو حوالې دي د هغې حقیقت خو دې ولیده چې ستا استاز بقول تا ما ته خو پته نشته چې استاز یا عالم به داسې کمزوري خبرې وکړي. بقول ستا چې ستا استاز وی چې نیلوي صاحب په فلاني صفحه کې دا لیکلي دي د هغې حشر دې ولیده چې نیلوي صاحب هغسې نه و لیکلي تفصیلي لیکل مې درته وښودل حقیقت بل شان و. نو وایم چې څومره حوالې موږ ورکوو خو بیا د تاسو استاد هم دغسې حوالې د څلورو مذهبونو لږ یې نقل کړي خو صحیح طریقې سره چې سبا ورپورې څوک خاندي نه. بهرحال عبدالرحمن الاعرج هم په دې سندونو کې راوي دی مجهول الوصف دی. په کومو کتابونو کې چې دا روایت راغلی دی وروره
ستاسو مشرانی پیش کئی چې یره جی بیهقی کې راغلی دی، یره جی عقیلی لیکلی دی، یره جی تبرانی لیکلی دی، یره جی ابو شیخ نقل کړی دی. نو په کومو کتابونو کې چې دا روایت راغلی دی د هغو کتابونو حال دی لږ وګوره. بیهقی تبرانی د دریمې طبقې کتابونه دي، او تصانیف د ابو شیخ او د عقیلی چې دي دا د څلورمې طبقې دي. او زمونږ استاد او ستاسو هم تقریبا چې مشر دی منی یې خو څرګنده باندې منی او په پټه خدای خبر چې څه به دی ردی به ورپسې وایه. شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر ازالت الریب صفحہ نمبر 423 کی لکھی طبقہ ثالثہ کی حدیثیں فقہا کے نزدیک معمول بھی نہیں. وہی د دریمی طبقی روایتونه د فقهاو په نسبت باندې د عمل کولو قابل نه دي، بلکہ ان کے خلاف اجماع منعقد ہوا ہے. وہی د دې روایتونو خلاف اجماع شوی ده. تاسو غواړئ کنه چې دی امت اجماع کړی ده چې پیغمبر علیه السلام یو د څلورو مذهبونو عقیده، څلورو مذهبونو اجماع ده چې دا روایتونه او دغسې کتابونه چې دی د دې خلاف اجماع شوی ده چې دا د منلو وړ نه دي. شاه عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اجالہ نافعہ صفحہ 7 کی لکھی و اکثر آن احادیث معمول بھی نزد فقہا نشدان بلکہ اجماع برخلاف آنها منعقد گشتا. وی چې د فقهاو په نسبت باندې دا روایتونه د بیهقی او د قیلی او د تبرانی او د ابو شیخ د کتابونو د دغو کتابونو خلاف اجماع منعقد ده چې دا به نشي منلی او دې باندې به عمل نشي کېدی. نو اوس ستا استاد چې دا روایت پیش کوي نو دا خو د اجماع خلاف کوي. همدارنګه شاه ولی الله رحمت الله علیه حجت الله البالغه جلد 1 صفحه نمبر 260 او په بل نسخه کې 135 او شیخ الحدیث سرفراز خان صفدر دل کا سرور صفحه نمبر 156 کې لیکلي دي چې د دریمې طبقې روایتونو باندې هیڅ عمل نه کیږي او د دې خلاف اجماع ده. او بکی پاتې شو د طبقې رابعې روایتونه لکه تصانیف د ابو شیخ دی او د عقیلی دی. نو د هغې متعلق شاه عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اجالہ نافعہ صفحہ 7 کی وئی کہ ان حدیث قابل اعتماد نیستن کہ در اثبات عقیدہ یا عمل بانہا تمسک کرده شود. وئی چې د دغه طبقې روایتونه چې د کم ستاسو مشران پیش کوي ګلونو وای د دې طبقې روایتونه قابل اعتماد نه دي چې د یوې عقیدې یا د عمل په اثبات کې څوک تینه دلیل ونیسي. نو ته په ایمان وایه او شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه او شاه ولی الله رحمت الله علیه د دیوبند کابرینو کې نه و، د هغوی استادانو کې نه و. نو تاسو څنګه ځان ته دیوبندیان وایئ او پنجپیریانو نه خو څنګه په هر میدان چغې وهئ چې دا دیوبندیان نه دي او دا دیوبندیان نه دي. افسوس دی افسوس. دا د حسن پری اولاد به تر کومه وخته پورې په خلکو دا سترګې پټوي. شاه ولی الله رحمت الله علیه حجت الله البالغه کې همدغه خبره لیکلې ده چې دا قابل اعتماد روایتونه نه دي، په هیڅ عمل او عقیدې کې به دې نه استدلال نشي کولی. حجت الله البالغه جلد 1 260 گلدستہ توحید 154 دل کا سرور 174 ازالت الریب 423. قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ چې د دیوبند بانی ده. مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ، انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، حبیب الرحمن محتمم د دیوبند. قاسم نانوتوی کفایت اللہ مفتی، انور شاہ کشمیری، حبیب الرحمن صاحب محتمم. دغه څلورو واړو په یو کتاب باندې تصدیق کړی دی چې دا ښکلی کتاب دی او زموږ د عقیدې کتاب دی. د هغه کتاب نامه ده عقاید اسلام صفحه نمبر 104. هغې کې لیکي د دیوبند دا ټول علما په دې متفق دي. په دې کتاب دې متفقه کتاب کې لیکي چې طبقہ چہارم میں وہ کتابیں ہیں جن کے احادیث کا قرون سابقہ میں نام نہ تھا. وہی څلورمې طبقې دا تصانیف د ابو شیخ او د عقیلی وی په دې کې هغه روایتونه دي چې د هغو روایتونو په تیرو زړو زمانو کې د پیغمبر او د صحابهو په دور کې هیڅ نمو نشان نه و. بہرحال یہ احادیث اس قابل نہیں
कि इनसे कोई अकीदा या हुक्म शरी साबित किया जाए। वही पदे के दा से रिवायत निश्ता चे आगे न सा अकीदा या हुक्म शरी साबित न तद अगर रिवायत न दा साबित है चे पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम कबर पखवा की वाउरी चे आगे न स्ताद उलमाए देवबंद पखपल वही चे देना हिच अकीदा व अमल न साबिती और पहाड़ी की किताबुन शुमार ली दी 11 नंबर की तसानीफ ता अबू शेख शुमार ली दी और ब्या दा कम रिवायत चे त पेश कई चे पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम कबर पखवा की सूक दरूद वही न आगे आवरी دا تد ابو شیخ روایت نقل کړي ابو شیخ هغه سړی دی چې امام ابو حنیفه باندې به بدنامي لګولې او امام ابو حنیفه ته به گمراه وي او گمراه کوونکی به ورته وي وګوره تاریخ بغداد جلد 13 صفحه نمبر 436 نو په ایمان وایا چې ستا استاد د ابو شیخ روایتونو نه استدلال کوي نو ستا استاد د امام ابو حنیفه دشمن دی او کومنګي دشمنان په حقیقت کې خود ستا استاد د امام ابو حنیفه دشمن دی چې هغه د ابو شیخ پیشکردار روایتونه پیش کوي وایي چې د څلورو مذهبونو په دې باندې عقیده ده څلور مذهبونه به خدای خبر پیژني او کنه به پیژني او باقي پاتې شوه چې دا کم روایت ده دا خو ما ته د دې طبقې ذکر کی او د دې سندونه مې ذکر کړه اوس د دې روایت متعلق د څلورو مذهبونو علما څه لیکي لږ دا واوره ابن عبدالهادي الصارم المنکی صفحه 90 کی لیکي وقد روى بعضهم هذا الحديث من رواية أبي معاوية عن الأعمش وهو خطأ فاحش وإنما هو محمد بن مروان تفرد به وهو متروك الحديث قلت هذا الحديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحدث به أبو هريرة ولا أبو صالح ولا الأعمش امام ابن عبدالهادي لکی چې بعض خلقو دا روایت د ابو معاویہ عن الاعمش نقل کړي ده خو دا غلطی ده دا محمد ابن مروان ده چې هغه په دې کې متفارد ده او د روایتونو پر خودلی شوی دي او بیا په امدیزه کې وایي چې دا حدیث پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دروغ جوړ شوی ده نه ابو هريره دا ویلې ده نه ابو صالح ویلې ده نه اعمش ویلې ده دینه د سره څوک خبر نه دي دا چا دروغ پر رسول الله تړلی دا ابن عبدالهادي څلورو مذهبونو کې تاسو غنئ او کنه غنئ او سوچ ورتاو کې امام عقیلی الضعفاء جلد 4 صفحه نمبر 1290 رقم 1700 هغه څه لیکي دی روایت په باره کې لا اصل له من حدیث الاعمش وليس بمحفوظ وی چې دا د اعمش نه د دې حدیث هیڅ قسم ثبوت نشتا او چې کم مطابق خلق ذکر کوي چې هغه د دینه هم کمزور دی یعنی محمد ابن مروان نو کمزور به بل کمزوري چې هغه نه هم زیات کمزوري وي دغه لپاره بس مطابق جوړ شي تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحه نمبر 151 کی لیکي تفرد به محمد ابن مروان السدی صغیر وی دا روایت محمد ابن مروان سدی صغیر متفرد دے د سړي आवाज ذکر کړي دے د دې نور مطابق ملګری نشتا عبدالعزیز پرهاروی کوثر النبی قلمی نسخه کې لیکي تفرد به محمد ابن مروان السدی وهو متروک چې دا پر خودلې شوی دی امام ابن تیمیہ الرد علی الاخنائی صفحه نمبر 210 کی لیکي لا يعرف الا من محمد ابن مروان السدی صغیر عن الاعمش وهو عند اهل المعرفه بالحديث موضوع عن الاعمش وی چې دا روایت د محمد ابن مروان سدی صغیر عن الاعمش نه سوا هیڅ چانه ذکر کړي دک محمد ابن مروان متعارف کړي دی وی چې څوک د علم حدیث باندې پوهه لري نو داغه پنځ باندې دا روایت منګړت ده ابن تیمیہ وی چې څوک په حدیثو پوهه لري نو هغه په نس دا روایت منګړت ته نو زه به دا وایم چې څوک په حدیثو پوهه نه لري نو هغه به دا وایي چې یاره جي د څلورو مذهبونو عقیده ده چې پیغمبر علیه السلام قبر خوا کې داسې واوري ابن تیمیہ رحمت الله علیه مجموعة الفتاوا جلد 27 صفحه نمبر 241 کی هم لیکي چې موضوع علی الاعمش دا منګړت روایت ده همدارنګه قاعده جلیله صفحه 74 کی هم لیکلي دي امام ابن جوزی موضوعات کی جلد 1 صفحه 303 کی دی روایت ته منګړت ویلي دي چې دا روایت بالکل منګړت ده علامہ طاهر الفتنی تذکرۃ الموضوعات صفحه 90 کی لیکي فيه السدی صغیر کذاب
وی چې په دې روایت کې سند کې سودی صغیر دی دروغجن دی. نو دا به د څلورو مذهبونو سړی نه زما په خیال کې، نه ابن جوزی څلورو مذهبونو کې دی، نه ابن تیمیه څلورو مذهبونو کې دی، او نه د بره مولانا عبدالحق محدث دهلوی څلورو مذهبونو کې دی، نه انور شاه کشمیری څلورو مذهبونو کې دی، نه کې دا ستاسو د استاد کم څلور مذهبونه دي چې شاه ولی الله هم پکې نشته، شاه عبدالعزیز هم پکې نشته، قاسم ننوتوی هم پکې نشته، مفتی کفایت الله هم پکې نشته. والله چې دې څلورو مذهبونو نه خو زه نه یم خبر چې دا کم څلور مذهبونه ستا استاد یاد کړي دي. دې نه علاوه تذکرۃ الموضوعات کې طاهر فتنی لیکي چې خلق له شواهد ورته ویلي دي چې ان لله ملائکة سیاحین فی الارض، وہی چې خلق دا روایت د دې شاهد پیش کوي مگر یہ شاهد نہیں بن سکتا، وہی چې دا روایت شاهد نشي جوړه ده. امام سیوطی اللؤلی المصنوع جلد 1 258 کې قال عقیلی لا اصل له، نو اسی خو امام سیوطی د دوی بالکل امام ده. امام ابو حنیفه پرخه ده امام سیوطی منل ده چې د حیات النبی مسله راشي او چرته د ضعیف او کمزوري خبري راشي نو دوی امام سیوطی ته منډه کوي ځکه چې شافعی ده حنفی خود سره ده نه. خو چې کله دغه ځای کې د دوی روایت ته ویلي دي چې لا اصل له، دا د درود دا اوریدو د روایت هیڅ اصل نشته، او بیا هغه هم د شواهد د جوړولو کوشش کړي خو جوړیږي نه. ناصر الدین البانی سلسلہ الضعیفہ جلد 1 صفحہ نمبر 366 رقم 203 کی لکھی موضوع بهذا التمام، وہی دا روایت مکمل موضوع من گڑت تے. اور بیائی لکلی دی تعقبه السیوطی لیکن فإنه يسمعه ليس في شيء منها شاهد عليه. بہرحال واللہ عالم دا الفاظ دا سی لکلی دی چھے امام سیوطی رحمت اللہ علیہ هم په دې روایت باندې اعتراض کړی دی او بیا یې ویلي دي چې دا بل روایت کې چې کم کې د اسماع لفظ راځي چې ورته اوروي فرشتي وایي چې دا د هغه شاهد نشي جوړېدی. او بیا یې لیکلي دي ثم قال و عبدالرحمن بن احمد الاعرج فهو مجهول، عبدالرحمن بن احمد الاعرج چې دی دا مجهول دی. فتاوی علماء بلد الحرام صفحہ نمبر 457 کی هم دی روایت تا منگڑت و موضوع ویلی دی. دا بکی دی چلو ستاسو چلو مذہبونو کی بدانی. امام شوکانی الفوائد المجموعہ صفحہ نمبر 287 رقم 1011 کی لکھی قال العقیلی لا اصل له وقد اخرج البیہقی فی شعب الایمان وفی اسناده کذاب. وی عقیلی ویلی دی چی دا روایت هیڅ اصل نلری، بیہقی شعب الایمان کی نقل کړی دی خو په دې کې راوی دروغجن دی او هغه هم د شواهدو خبره کړی ده لیکن هغه روایتونه شواهد جوړېدی نشي. علامہ ابن دہیہ اسن المطالب جلد صفحہ نمبر 211 مولانا حسین علی تفسیر بنظیر صفحہ 55 کی لکلی دی اعلہ البیہقی بابن مروان وقال العقیلی لا اصل له وقال ابن دہیہ موضوع تفرد به محمد بن مروان السدی وکان کذابا. وہی چې مروان مولانا حسین علی او ابن دہیہ دا معلول ګرځولې ده، هغه وہی چې امام بیهقی دا روایت معلول ګرځولې ده په ابن مروان باندې او ویلی دي چې عقیلی دا ویلی دي چې د هیڅ اصل نشته، او ابن دہیہ وہی چې دا منګړت ته محمد ابن مروان السدی په دې کې متفارد ده او هغه دروغجن وو. اورده ابن جوزی فی الموضوعات وفی المیزان محمد ابن مروان السدی ترکا و توہما بالکذب. دا به د څلورو مذهبونو خلق نه. ابن قیم جلاء الافهام صفحه 23 کې هم لیکلی دي چې دا حدیث ډیر کمزور دی. یو بل خبره کوم، مفتی کفایت الله دهلوی رحمت الله علیه خو دیوبندی عالم دی او کنه دی. مفتی کفایت الله صاحب تعلیم الاسلام 4واں حصہ صفحہ نمبر 21 کی لکھی شرک فی السمع والبصر، یعنی خدا تعالی کی صفت سمع یا بصر میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، مثلا یہ اعتقاد رکھنا کہ فلان پیغمبر یا ولی ہماری تمام باتوں کو دور و نزدیک سے سن لیتے ہیں یا ہمیں اور ہمارے کاموں کو ہر جگہ سے دیکھ لیتے ہیں، سب شرک ہے. من خو نه وایو دا خو زمنګ مشر مفتی کفایت الله دهلوی صاحب وایي
چې که څوک دا عقیده لري چې پیغمبر لري او نږدې دواړو ځای نه اوري وي دا خو شرک دی. علماء دیوبند مصدقه کتاب عقاید الاسلام چې داغه تصدیق قاسم ننوتوی، انور شاه کشمیری، مفتی کفایت الله، مولانا حبیب الرحمن کندهلوی کړی دی. صفحہ نمبر 333 کی لکھی تیسری قسم شرک فی السمع ہے کہ اللہ جس طرح نزدیک دور کی بات سنتا ہے اور کسی اور کو بھی یوں ہی سمجھا مشرک ہو گیا. وہی چې کڅوک دا عقیده لري چې لري او نږدې نه فلانی اوري نو مشرک کیږي. فتاوی علماء بلد الحرام صفحہ نمبر 456 کی لکھی الاصل ان الاموات عموما لا يسمعون نداء الاحیاء من بنی آدم ولا دعاءهم. وی چې اصل دا دی چې مړي عموما د ژوندو خبرې نه اوري، ځکه چې وما انت بمسمع من فی القبور راغلی دی. ولم يثبت في الكتاب ولا في السنة الصحيحة ما يدل على أن النبي يسمع كل نداء ودعاء من البشر حتى يكون ذلك خصوصية له. وی چرته په قرآن او سنت کې په صحیح روایت کې دا نه دی راغلي چې هغه په دې خبره دلالت وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هر ځای نه لرې نږدې نه آواز اوري. وی داوی ثابته ده چې فرشتي ورسوي، د فرشتو رسول ثابت دي، خو په خپله اورېدل ثابت نه دي. زمنګ مولانا شیخ نیلوی صاحب په دې باندې مستقله رساله لیکلې ده شفاء العی فی بیان خبر من صلی علی، مجموعه رسائل جلد 1 صفحه نمبر 543 نه ونیسا تر 573 پورې په دې باندې کلام کړی وی. نو که د چاته هم پکارداري چې هغه دا پړاو کی نو دا روایت ته کمزوری ویل دا منګ ورته نه وایو او نه دا منګ وایو چې دا خبر سره نږدې هم نه واوري. دا په سونو کتابونه چې ما پیش کړه د څلورو مذهبونو او د اساتینو د علماء دیوبند د لوی علماو هغوی دې روایت ته منګړت ویلی دی چې ستا استاذ وایي چې یاره جی په دې باندې ګڼه حدیث دي. دا یو روایت ته یاران زنده او صحبت باقی، نور روایتونه دي دی پیش کی او چې کم روایت دی د هغې دا حال دی نو بس د نورو روایتونو به څه حالي. الله دې تاتم هدایت وکړي. ستا استاذ ته زه ډېر ستړی شوم، خو زه بیا هم که ستا څه اعتراض وي نو وایي که